مشهور حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څوک رالل او عرض وکړو صحابي یا رسول الله ما کور کې تنگ دستی ده انتهایی فاقی دي او لوګي سره سره قرضونو په مخ اخیسته قرضونه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ته به دعا کار کې چې کور ته داخليږي نو یو به په کور علی السلام کې بل به سوره اخلاص وای یو ځل څومره اسانه وظیفه ده بعضې خلک دومره ډېر وظیفې ورکوي حدیث کې راځي نبي اسلام ډېر مختصر وظیفې ورکړي دي ورته وی سلام او سوره اخلاص وای بیا ورته وفرمایل که چېرې څوک کور کې نه وي انو بیا څه کوه بیا په ما باندې سلام وایه الله اکبر وایه بسم الله والسلام علی رسول الله نو درود شه بیا هغه څو ورځې پس راغی ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مبارک هغه وظیفه او هغه طریقه ما وکړه دا دوره راځي چې زه نو راغلی نو د یو عذر د وجې ما چې دا کار شروع کو سلام به مې په کور والا کولو او سوره اخلاص به مې وی او چې څوک بنو پتا به مې سلام وی درود به مې رالیږو نو کور کې بس هر څه سیوا شو اوس د دې زمانې تعلیم یافته او بعضې تعلیم یافته خلکو ته چې دا حدیث وایي دا به وایي چې یاره جي ده بیا څه کار به شروع کړی ده به بیا څه داسې څه شروع کړي به موږ خپل ګمان دی په صحابه نه کوو په صحابه هغه متوکلین علی الله هغه یا کار شروع کو یا نه زموږ سره کار نشته کار به هغې غریب مخکې هم کو سمې نه خوړه چې دا وظیفه شروع کړه کار یې سمې وخوړه بس هغه وی منګه کور کې هر څه سیوا شو برکت راغی تر دې وی هغه قرضونه ما ادا کړل قرضونه مې ورکړل بیا ما سره خپلې پیسې دومره ډېرې رالې چې ما به خپله غریبانانو له ورکول کول د هغې په وجه باندې وی زه نوزګاره شوم نن مې لږ وخت وباسه نو تاسو له رالم دومره زیات په مال مصروفه شو مشغول شو ګوره د دې وظیفې د وجه دا وظیفه هم ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده او اسانه وظیفه ده هر څوک یې کولی شي بس کور ته چې ځي او سلام کوي او سوره اخلاص وایي یادول پکاري ځان ته دا ځان له عادت جوړول پکاري چې څوک وویني نو کور ته نه دی سلام هغه وخت کې کوي که په نارینه وي که په زنانه وي کمرې ته هم وردننه کېږي نو محارمو باندې څومره چې دي سلام او بیا ورپسې سوره اخلاص یو ځل ویلی او قرآن کې هم د سلام آداب راغلي دي چې تاسو کورونو ته ورځئ تاسو سلام کوئ